أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 او 12 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه تیر شو چې د مکې مشرکانو چې نو هغه درې خبرې کولې به یو چې نو سورۃ مومنون آیات نمبر 24 کې چې نو هغه ولم چې دا هغوی چې نو هغه ویلو چې دی الله رب العزت چې نو ولو شاء الله لانزل ملائکة که الله وختلی وی نو الله چې وغواړي چې نو څه وکړي ملائک چې نو هغه دې نازلې کړي مونږ انسان نه چې نو هغه څنګه پیغمبر کېدی شي او هغه راځي. دویم پرون درس کې چې نو هغه دویمه خبره د هغوی دا کړې وله تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا. تاسو د انبیاء علیهم السلام چې نو هغه دا غواړئ چې مونږ د خپل پلار نیکه د دین نه چې نو هغه منع کوي نو مونږ د هغې نه منع کېدونکي خو نه یو. دریم چې نو هغې بیا وی فأتونا بسلطان مبین تاسو چې نو هغه یو واضح دلیل چې نو هغه راوړئ معجزه چې نو هغه مونږ ته په خپل نبوت باندې پیش کړي. نو دا اولني د دویم چې نو هغه د هغې دلیل چې نو د هغې جواب الله پاک پرونی درس کې تیر شوی کړم چې تاسو د هغې الله په باره کې چې نو هغه شک او تردد کوئ چې کم فاطر السماوات والارض چې هغه په نوې طریقه سره په نوې دا چې نو هغه اسمانونه او ځمکې چې نو هغه پیدا کړي بغیر د نمونې نه نو هغه الله رب العزت د عبادت لایق دی. هم هغه الله چې نو هغه مونږ سره پرشتي چې نو هغه نه دي انسانان چې نو هغه را لېږلي دي د چې نو د عبادت لایق چې نو هغه هم صرف حق الله دی د هغې الله نه ما سوا چې نو بل څوک نه دي. دویم چې نو هغه اعتراض د هغې جواب ورکړي دویمه خبره دوی کوله چې که الله غوښتلی نو پرشتې به مونږ ته را لېږلی اوس انسانان او بشر چې نو هغه څنګه پرشته جوړې دا چې نو پیغمبر جوړېدی شي ځکه انسان خو ګناهګار او خطاکار وي. د پرونی درس کې هم موږ په هغې باندې چې نو هغه دلایل پیش کړي آیاتونه چې نو هغه موږ ویلو ګوره دې آیاتونو کې الله پاک چې نو هغه د رسولانو تذکره کړې ده چې الله پاک دا ټول پیغمبران چې نو هغه د انسانانو د جنس نه رالیږلو. بیا د هغې یو وجه چې نو هغه دا هم وله چې کله انسان الله رب العزت دنیا ته رالیږلی دی نو د انسان سره چې نو پیغمبر به هم انسان راځي چې د هغه په هره خبره باندې پوهېږي ځکه انسان چې د کم جنس سره تعلق ساتي نو هر شي چې نو هغه خپل د جنس د هغې په خبره په هر شي باندې په اسانه پوهېږي. پرشتو کې الله رب العزت چې نو د خواهش ماده نه ده ښودلې اوس په انسانانو کې د خواهش ماده ده نو دی به دا څنګه دبوي خو چې کله پیغمبر هم انسان وي نو د هغه طریقې کار ورسي که نه. دویم پرشتي چې دی نو هغه اوس حکمرانو مثال په طور کې د هړ روژه وه نو پرشتي چې نو هغه پرشته د هغه خوراک او څښاک نه کوي نه ورته ولږې لګي او نه ورته تنده لګي نو د هغې سره خو د هغې احساس نه کېږي خو چې کله د انسانانو د جنس نه پیغمبر وي نو د هغه سره دا احساس کېږي. غم راشي نو انسان باندې غم او خفګان راشي نو دغه غم او خفګان دغه مرحله به دی څنګه توی کوي نو د دې انسان ته چې نو هغه پته لګي پرشتې چې نو هغه خو د غم او خفګان او د دې شیزونو نه چې نو هغه خو پاک دي د هغو له خدا نه محسوسېږي. لکه حضور علیه السلام زوی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې نو هغه وفات شو نو چې کله هغه وفات شو نبی علیه السلام د سترګو مبارک نه چې نو هغه اوښکې وبهېدلې نو پرشته بل صحابي ورته وفرمیل الله رسول تاسو هم جاړئ نبی علیه السلام وی اوښکې بهېدل دا خو چې نو هغه د زړه د نرموالي علامت دی
خو مونږ د زمانې جاهلیت چې نو هغه کارونه الله ته نه دي خوښو، چغې وباسل، ځان وهل، سرونه راښکودل، جامې چې دی نو هغه شلول، داسې الفاظ ویل چې د هغه نه باید الله پاک خفه کېږي. نو ځکه الله رب العزت وایي قالت لهم رسلهم، نو دوی ته د دوی پیغمبرانو ویلو ان نحن الا بشر مثلکم، او مونږ هم ستاسو نه یو، مونږ هم ستاسو په شان چې دی نو هغه انسانان یو، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. نو دی چې دا پرشتې چې نو هغه تاسو ته څنګه نبوت میلاو شو، تاسو ته میلایدو نبوت، نو دا څنګه تاسو ته ولي؟ نو الله رب العزت ورته وی دا نبوت دا خو د الله رب العزت د طرف نه یو فضل او کرم دی، د الله په انعاماتو کې د ټولو نه لوی نعمت چې دی نو هغه چاته نبوت ورکول دی. نو اوس دغه نعمت دا د الله خوښه ده چې دغه نعمت دپاره څوک چناو کړي، ځکه نبوت دا کسبي شیز نه دی چې یو سړی به یو کسب یو عمل چې دی نو هغه به کوي او په دغه عمل کې به چې دی نو هغه بیا د داسې درجې او دې ته ورسي چې په هغې باندې به دته نبوت چې نو هغه میلاو شي. نه، نبوت دا محض د الله د طرف نه چې نو هغه اعطا ده او ورکړه ده. نو الله رب العزت چې نو هغه دغه احسان کوي علی من یشاء من عباده، په چا باندې دی غواړي په خپل بندګانو کې، او دا نبوت حضور علیه الصلاة والسلام باندې چې نو هغه ختم شوی او تام شوی دی. دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو دنیا ته یو قسم پیغمبر او رسول چې دی نو هغه نشي راتلی، نه ذلي راتلی شي، نه بروزي راتلی شي، نه بل یو پیغمبر هم دنیا ته نشي راتلی. نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر دی. الله واضح اعلان چې دی نو هغه قرآن کې کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ما کان محمد ابا احد ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اخرنی پیغمبر نور ارستو نشی راتلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هم فرمای لو کان بعد نبی لکان عمر، که زمانه ارسته پیغمبر وی نو عمر بو، ولکن لا نبی بعدی، خو زمانه ارسته دنیا ته بل پیغمبر چې نو هغه راتلو والا دا نشته. نو ځکه نبوت دا الله رب العزت د طرف نه چې نو انعام او احسان دی، الله چې بچاو غواړي پاغه باندې کوي. او درېمه خبره دوی دا کړي وفاتون بسلطان مبین. نو د دې جمله کې چې نو د هغې جواب ورکوي وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. مونږ د خپل څه قوت طاقت نشته چې مونږ تاسو نه باندې چې نو هغه معجزه درته پیش کړو. معجزه دا د پیغمبر په لاس باندې ظاهریږي، خو معجزه دا د الله رب العزت چې وغواړي نو الله راځه کېږي. چې الله نه غوښتلې نو پیغمبر په خپل اختیار سره د معجزې اظهار چې نو هغه نشي کولی. نو دغه خارق العادت چې کوم الله رب العزت کله وغواړي نو الی چې نو هغه کوي. او بیا مخکې غالبا ما یو پیرو ویلم ولو یو چې نو ارهاس وي. ارهاس دې ته ویل کېږي چې د پیغمبر په لاس باندې د نبوت میلاوېدل نه مخکې یو خارق العادت شیز و ناشنا شیز د عادت خلاف چې نو ظاهر شي نو ته ارهاس وي. چې بعد نبوت کله حاضر شي داغه په چې نو هغه ظاهر شي نو دغه ته بیا ویل کېږي معجزه. او دا د یو ولی او نیک سړی په لاس چې کله حاضر چې نو ظاهر شي نو دې ته بیا ویل کېږي کرامت. او کله د عام مسلمان چې نو داغه د خواهش متعلق یو کار چې نو هغه وشي نو دغه ته ویل کېږي معونت. او کله چې د فاسق فاجر کابر نو فاسق فاجر په لاس باندې شي نو داغه ته ویل کېږي استدراج. او کله چې دا چې نو د هغه کس چې داغه د دروغ د نبوت دعوه کړي یو خارق العادت چې داغه په لاس باندې ظاهر شي نو هغه ته ویل کېږي نو اهانت او رسوایی. لکه مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه وکړله، نو چې کله د نبوت دعوه وکړله نو خلک چې پیغمبر خدای دغه په لاس کې الله پاک شفا خو دی نو یو کس ولا راځي هغه په یو سترګه باندې چې نو هغه ډوندلو. نو مسیلمة الکذاب چې کله ولا په سترګه باندې لاس په داخ کودلو چې هغه بلې وسره هم ړنده شوله. حضور معجزه وکنه چې صلح حدیبیه کې چې نو هغه اوبه نه وي هلته چې نو هغه په یو لوښي کې خانک کې نو هغه لږې اوبه راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله خپل لاس مبارک پای کې کېښودو نو د ګوتو د میز نه داسې بمبړقۍ چې نو هغه شروع شي راوتلې لکه چینه دې خوټ کېږي. ټولو خلکو 1400 کسانو چې نو هغې نه اوبه وڅښلې او داس چردابې وکړل، خپل لوښي مشکې ځان سره چې نو هغه ډکې کړلې، ساورو چې نو هغې وڅښلې. مسیلمة الکذاب چې نو کس بوتلو سوکړه د زمونږ د چینه چې نو هغه کوهې په وچېدلو باندې چینه نو دې کې تو هم دغه شان دوا که چې لاړو چې لاس یې پکې کېښودو هغه شته اوبه چې نو هغه هم وچې شولې. نو د داسې کس په لاس چې کمي نو د هغې ته ویلی کېږي اهانت. نو ځکه پیغمبر په لاس باندې حاضرېږي معجزه خو دغه وي خو د پیغمبر په خپل اختیار نه د الله په اختیار سره وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. او په الله باندې چې نو هغه توکل دی وکړي توکل کوونکي.
اوس توکل څه ته ویلی کېږي نو څو کرته موږ وضاحت کړو حدیث مې چې نو هغه هم پیش کړو توکل دې ته ویلی کېږي چې انسان دنیایي اسباب اختیار کړي او بیا نتیجه او رزلټ چې نو هغه د الله په ذات باندې پاتې کړي نو دې ته ویلی کېږي توکل بیا ما ویلو اسباب اختیارول دا د توکل خلاف نه دي دا د پیچینو هغه د علم خلاف نه دي دا د ولایت خلاف نه دي دا د نبوت خلاف نه دي اسباب باندې یقین ساتل دا چې نو هغه خطرناک شیز دی نو اسباب چې نو هغه نه انکار کول د جهالت انتها ده په اسباب باندې یقین ساتل دا د ضلالت او د گمراهۍ چې نو هغه انتها ده دا دواړه به بین بین ساتي اسباب به اختیاري خو یقین به د الله په ذات چې نو هغه ساتي داسې به نه چې پیناډال مې وخوړه بس وس ګوره لږ ساعت بعد بخیم نه پیناډال مې وخوړه دا سبب ولو دوايي به ما استعمال کړله ښه به مې الله که الله وغوښته نو دې کې به راته شفا کینی او که الله نه غوښتلې نو شفا به راته نږدي دې ته ویلی کېږي چې نو هغه څه توکل وما لنا الله نتوکل علی الله او بیا چې نو هغه انبیا علیهم السلام موږ له څه شوي دي موږ چې نو هغه ولې ته سو زر دی موږ دپاره چې موږ د الله په ذات باندې توکل چې نو هغه ونه کړو وقد هدانا سبلنا ځکه چې هغه الله موږ ته چې نو هغه هدایت کړی دی زموږ د طریقو موږ د ټولې طریقې چې نو هغه الله زموږ لارې چې نو هغه موږ ته الله ښودلي ولنصبرن علی ما آذیتمونا او ستاسو طرف نه چې موږ ته کوم ایذا او تکلیف را رسي نو لنصبرن موږ چې نو هغه به صبر کوو علی ما په هغه څه باندې آذیتمونا چې تاسو کوم تکالیف موږ ته را رسوئ نبی علیه السلام نه تپوس وکړی شولو د الله پیغمبر چې نو هغه کم یو سړی چې نو هغه ایو الانسان یا ایو چې نو هغه اشد بلاء چې نو هغه په مخلوق کې په چا باندې د ټولو نه زیات چې نو هغه تکالیف راځي نو نبی علیه السلام فرمایلو چې الانبیاء د ټولو نه زیات تکالیف چې نو هغه په انبیا علیهم السلام باندې راځي ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک څومره په دین کې چې نو هغه پخته وي څومره په دین کې چې نو هغه مخکې وي نو دوره په دغه انسان باندې تکالیف راځي او د دغه تکالیف په وجه الله رب العزت د انسان له اعلی درجې ورکوي الله دې په موږ راولي نه ځکه دی وجه نه ویلی کېږي چې تاسو به د الله پاک نه د عافیت سوال کوئ چې نو یا الله موږ ته د عفت او د عافیت ژوند چې نو هغه نصیب کړي تکلیف به د الله نه نه غواړي ځکه هسې نه که چېرته برداشت ونه شو نو نقصان به عمومي دنیاوي هم او اخروي چې نو هغه هم نو بهرحال څوک چې انسان څومره نیک وي نو دوره په هغه باندې مصایف او تکالیف چې نو هغه راځي دنیا فرواني یا د دنیا فراخي دا د نیکوالي سره یا د بدۍ سره بدوالي سره چې نو هغه سره تعلق دا نه ساتي نو دوی به ایذا مختلف رسولي حضور علیه السلام ته څومره تکالیف رسولو تر دې چې نو الله پیغمبر غاښونه مبارک چې نو هغه شهیدان شول طایف کې په ګټو باندې دومره ایستلی شو چې خپې مبارک چې نو هغه د اینو نه رنګ بنګ شولې لور چې نو هغې وله زخمي کړه دنیا تکالیف هر پیغمبر داوی ته زکریا علیه السلام چې نو هغې په اره باندې د ونې په منځ کې چې نو هغه په منځ باندې دوه نه کړو شهید یې نه کړو نو انبیا علیهم السلام ته تکلیفونه نو لنصبرن علی ما آذیتمونا موږ به صبر کوو ستاسو په دغې ایذا باندې وعلی الله فلیتوکل المتوکلون او په الله باندې چې نو توکل دی وکړي توکل کوونکي نو که څوک توکل او بروسه کوي نو د توکل لایق او د بروسې لایق صرف یو د الله ذات دی د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نشته الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قالت اویل لهم تیت رسولهم پیغمبرانو د دوی ان نحنو نیو مونگا الا بشر مگر بندی آدمان انسانان مثلکم بشان ستاسو ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یمنو احسان کی علا من یشاء پچا چی اغاڑی من عباده لخپل بندگانونا وما کان لنا او سشمی دی منگ لرا وما کان لنا او ندی مناسب زمانگ دا پارا ان نأتیکم دا چی منگ راتلو کڑو تاسو تا بسلطان پا دلیل موجزے الا باذن اللہ مگر د په حکم د الله وعلى الله او په الله باندې فلیتوکل المؤمنون په کار د چې توکل کړي مؤمنان وما لنا او سو عذر دې زمونږ د پاره الله نتوکل چې مونږ توکل ونکړو علی الله په الله باندې وقد هدانا او هغه خودل دې مونږ ته سبولنا لارې زمونږه ولنصبرن او مونږ به ضرور صبر کوو علی ما په هغه څه باندې آذیتمونا چې تکلیف راکوئ تاسو مونږ ته وعلى الله او په الله باندې فلیتوکل المتوکلون په کار د چې توکل کوونکي